د بهر ملک مسافرو د پاکستان نوم بدنام کړی دی. محسن نقوی چې دی هغه دا ویلي چې د دغه کسانو سره به رعایت نه کیږي کوم چې په بهر ملک اوسیږي او د پاکستان نوم بدنام کړی. ټولو محکمو ته ویلي چې په شراکت باندې به د دې خلاف چې د کاروایی وکړي، لکه اف آی آر بم باندې کټ کیږي، د دې پاسپورت چې د بم بلیک لیست وشته کیږي، د څه قسمه قسم نور مشکل چې دي دا هم دې ته جوړېدای شي. بار بار دا نیوز چې دی دا به تاسو په الکترونیک میډیا اورئ او په سوشل میډیا باندې هم اورئ. ال دې نه مخکې موږ باندې ویډیو کړو، خو ځینې کسانو چې پاکستاني پاسپورت په لږ زر ملويږي. نو دا سړی خپل رائے دی هغه 400 ویلاندې په کمنټس کې. خو تاسو ته زم چې په دې وخت کې تاسو پاکستان ته را نشئ. کم کسان چې د کپیل له روپۍ ورکړي د اقامې د پاره او هغه له اقامه نه نوي کړي، هغه په غلا باندې اوسېږي یا یو کمپنۍ هغه له روپۍ نه ورکول ولته کې په غلا باندې اوسېږي، نو دغه کسان له پکار دي چې را نشي. که تاسو رالئ نو تاسو د پاره بیا غټه مشکله ده، ځکه چې تاسو په دې قانون کې دنه راتلی شئ، تاسو پاسپورت هم بلیک لیست وشته کیږي او دغه شانته تاسو چې ډایرکټ جیل ته وړل کېدای شي، ځکه هغه چې کم کسان ډیپورټ شو هغه به ډایرکټ چې جیل ته وړل کیږي او دغه شانته پاسپورت چې دا به بلیک لیست وشته کیږي. بل لا کم کسان چې خیرات غواړي، نو خیرات والو د پاره چې د غوړه پر لازم دا قانون پکار دی، هغه د پاکستان نوم چې دی هغه بدنام کړی دی. نو دغه کسان دی به ډایرکټ جیل ته وړي او اف آی آر چې دا کوم کټ کیږي، خو هغه ډیپورټ اعلان سات وره دغه وسره نه دی یاد کړی. نو په ډیپورټ کې ګوره دغه مرضی چې کم کسان غیر قانوني ویل ته کوسیږي، نو دغه ټولو د پاره دا قانون دی. که تاسو نه کپیل روپۍ اغستی او اقامه نه نوي کړی، داغه تاسو دی نه کوي، خو تاسو چې ډایرکټ په جیل ته وړي. دغه شان د تاسو ولته کې تنخواګانې بندي، هغه به دا حکومت چې دی تاسو پنه کوي، خو تاسو به ډایرکټ جیل ته وړو، تاسو پاسپورت چې دی هغه به بلیک لیست ورولي. لکه د حکومت دا کار دی چې دغه کسان خو تاسو هم وکړي چې دی ولې هلته کې په غلا باندې اوسېږي. کوم کسانو د اقامې لپاره روپۍ ورکړي، کپیل ته روپۍ وړي یا ویزه نه وی کړی دی، ویزه هلته کې برابر هر سره، خو د کپیل سرکار کوي، کپیل ول تنخواه نه ورکوي. دغه تنخواګانو ته پوښتنه چې دا خو د حکومت کوله کنه، نو دی دغه کار نه کوي، خو د دې خلاف چې دغه کاروایی وکړي چې دی به جیل ته ورولي او پاسپورت چې دی به بلیک لیست ورولي. نو د دې سره ناجایز ده. حکم کسان چلته خیرات غواړي، د منشیاتو کار کوي، نو دغه کسان چې دی جیل ته مړو پکار دي او د ټول عمر د پاره ول پاسپورت بلیک لیست وسته پکار دي. بل کم کسان چې بارډر پار کوي، بارډر نو دا غوړه پار کم دا قانون چې نو مسله نه کوي، نو هغه په کوروش دي. خو کداغه دریوانه شینه د خبره نه حکم کسان چې په صحیح طریقه تللی دي اول ته کې د اقامې روپۍ ته خوړل شي، تنخواګانې ته خوړل کیږي، نو هغه حکومت له پکار دي چې دغه کسانو تاسو کې. نو د دې نه مخکوم موږ باندې ویډیو کړو، که تاسو څوک رشتہ داري څوک نه هغه ته وس وینا وکي چې هغه ناراضي اعلان سات، ځکه په دې قانون کې براشي نو 15 کال لپاره به دغه پاسپورت هم بلیک لیست دی. دغه شنټ ډایرکټ اف آی آر چې هغه باغ باندې کټ کیږي، دغه سره به دغه ریکارډ چې دی دا به هم غند کیږي، لکه سچ کم ریکارډ دی ریکارډ به سر غند شي. نو کوشش وکړه چې په دې وخت کې ناراضي په دې قانون کې به بدلی راځي، دا به خالد دغه منشیات او د خیراتیانو او کم چې په غلط طریقه باندې بهر ملکونو ته ځي دا به دغه ته پاتې کیږي.